बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो मलगरी तपोस वकड़ो چې حضرت داسې یو وظیفه راته وښیه چې الله جل شانو زما په رزق کې وسعت پیدا کړي او د رزق تنګي مې ختمه کړي. خصائص کبرا کې علامه سیوطی رحمه الله د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه یو روایت ذکر کړی دی چې یو صحابي رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت اقدس کې حاضر شو. عرض وکړه چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ما نه بالکل مخ اړولې دی، یعنی د فقر شکایت یې وته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تا د فرشتو د مونځ او د مخلوق د تسبیحاتو نه ولې غافل یې؟ په دغه تسبیحات سره رب ذوالجلال رزق تقسیموي او هغه تسبیحات دادي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا کلمات صحابي دا کلمات خپل عمل کې راوستل. څو ورځې پس بیا حاضر شو او عرض وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم الله جل شانو مال دومره مال دولت راکړو او رزق کې دومره وسعت پیدا کړو چې اوس یې زه له سنبالولو په طریقه نه پوهېږم. مفهوم حدیث داسې دی. نو دا کلمات نبویه پکار دا دی چې مونږ او تاسو هم په خپل عمل کې راولو. په یو بل روایت کې هم القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب کې دا روایت شته. حضرت سهل ابن سعد رضی الله عنه فرمای جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا اليه الفقر وضيق العيش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د فقر شکایت وکړو او د زندګۍ د تنگدستۍ شکایت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا دخلت منزلك غور سره وره کله چې ته کور ته داخليږي فسلم د کور په اهل باندې سلام واچوه. ان کان فيه احد او لم يكن فيه احد، کو کور کې څوک وي او کو نه وي سلام واچوه. ثم سلم علی، او بیا په ما باندې درود وایا سلام وایا صلی الله علیه و آله وسلم. وقرأ قل هو الله احد، او بیا یو پر مرة واحدة یو پر سورة الاخلاص وایا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ففعل الرجل، هغه سړي د عمل شروع کړو. فادار الله عليه الرزق حتى افاض على جيرانه وقراباته. الله رب العزت په د باندې د رزق داسې دروازې کولوړې چې د په برکت سره د پکاوړیانو باندې هم د رزق دروازې کولو، د په رشتہ دارانو باندې د رزق دروازې کولو. یو دا چې دا یقین سره اعتماد سره دا کلمات وایو، بلکې دا سنت نبویه دی، زموږ ایمان دی. د ځمکې او اسمانونو نه بهتر د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سنت، هر یو سنت د نبی علیه السلام د ځمکې او اسمانونو او د دنیا مافیها نه بهتر دی. نو په دې کې ډېر زیات خیر دی. الله دې عمل